دا یو سوال ده چې که چیرې یو سړی دا په فال منځ باندې ویلوړ ده څلورم رکعت نه بعد د پنځم رکعت ته چیک شه. میمینو تو سردار ویدلی دي چې دوه رکعته نه راو سره وکړه به د څلور فرض شي او دوه به د نفل شي به د لمونځ شو. خو ګورې دغې مسئلې ښې لږ کې تفصیل ده. تفصیل داسې ده چې که چیرې د څلور رکعتې ته انسان نیت وتړو یو سړی او د څلورم رکعت په فرض اتحیات باندې د کښېنست یعنې څلورم رکعت یې وکړو په اتحیات باندې کښېنسته به هغې نه بعد دی ودرېده پنځم رکعت ته. ایسې که چیرې پنځم رکعت یا رکوع نه وکړه او ده ته خبره ور یوده شله چې دا خو مو پنځم رکعت ته ویلوړ به حکم دغه ده چې دی واپس کښېنېږي ځکه چې پنځم رکعت یې ده به سجده سهو وکړي به سلام وړی به لمونځ وشو. او دغه صورت شي چې مثلا په د څلورم رکعت اتحیات دی نوسته خو پنځم رکعت شي رکوع وکړو یا سجده یې ورسره وکړه به دغه صورت شي د ته ور یوده شله به د دوه رکعته ورپې راکړي پنځم او شپږم به د څلور رکعته د ده فرض شي او دوه رکعته به نفل شي. هغه وجه دغه ده چې څلورم رکعت باندې دوه اتحیات فرض ده او اتحیات فرض ده کړي ده پیره شوه ده فرض سلام خو واجب ده به فرض د پیرا دي به چې دوه رکعته به نفل وشي به د لمونځ صحیح شه. او که چیرې یو سړی په څلورم رکعت باندې اتحیات ته نه ونوت بلکې ډایرکټ پنځم ته سجدې نه چیک شو که به چیرې د رکوع نه پهله د پنځم رکعت رکوع نه پهله د ته خبره ور یوده شله به واپس کښېني به سجده سهو وکړي به لمونځ وشي. او که چیرې د څلورم رکعت باندې اتحیات نه وکړه او پنځم رکعت سجدې رکوع او سجدې ته وړو به لمونځ ټول فاسد شي به ورسره نه لمونځ کوي. هغه وجه دغه ده چې څلورم رکعت باندې اتحیات فرض او فرض پوته کړه ده او چې فرض پوته شي به لمونځ نه کړي به دا سړی سر نه بیا لمونځ کوي به دغه دواړې صورتې ښه فرق ده چې که چیرې په څلورم باندې اتحیات ته نوست وو به لمونځ کړي دوه چې میلاو کې به نفل شلو او چې څلورم باندې نوست نه وي پنځم رکوع ته لاړ شي به لمونځ فاسد ده او که رکوع نه پهله بیا کښېنېږي او سجده سهو وکړي به لمونځ وشو. دغه صورت ته لږ کې سوچ وکړي. الله رب العزت ته عمل کولو توفیق نصیب کړي.